بسم الله الرحمن الرحيم. وتستحب 4 ركعات في الضحى ويزيد ما شاء إلى 12 ركعة وتسمى هذه الصلاة صلاة الضحى. نفل مزونو کې یو مز د چاشت دی. چاشت د وخت په عربی کې ویل کېږي ضحى او په اردو کې ورته چاشت ویل کېږي. پښتو کې ورته د چاشت د ساخت وخت وي. ساخت نو دا د چاشت چې کوم وخت دی دا د اشراق نه لږ وروسته دی، ګنټه یو نیمه ګنټه وروسته. د اشراق وخت چې دی چې کله نور وخیږي او پوره راوخیږي، د خطو نه تر پوره کېدو پورې تقریبا 15-20 منټه دا وخت لګي. نو چې کله نور پوره راوخته دا د اشراق وخت دی او د اشراق وخت تر هغه غرمې پورې دی. د اشراق نو ګنټه یو نیمه وروسته د چاشت وخت شروع کېږي چې کله نور نیزوار شي، لږ غونې ګرمایش پکې پیدا شي، دا د چاشت وخت دی. په دې وخت کې د چاشت مز ادا کېږي او د چاشت د مز کم نه کم رکعتونه 2 دي او زیات نه زیات 12 رکعت دي. دوم یو سړی کولی شي، څلورم کولی شي، شپږم کولی شي، اتم کولی شي، لسم کولی شي، 12 کولی شي. 12 پورې کولی شي، کم نه کم 2 رکعته، زیات نه زیات 12 رکعته او درمیانه 8 رکعته او افضل چې دي دا 8 رکعت دي. غوره 8 رکعت دي چې سړی د چاشت 8 رکعته مز ادا کړي. وتستحب 4 رکعات فی الضحى. بعضې کتابونه ذکر کوي چې کم از کم د دې 4 کې، لکه څنګه دې کتاب کې دي، خو 2 پورې ذکر هم راغلی چې 2 کولی شي. او مستحب دي 4 رکعتونه فی الضحى د چاشت په وخت کې. ويزيد ما شاء الى 12 رکعة او زیاتی دي چې وغواړي الى 12 تر 12 رکعتونو پورې، لکه د 2 نه 12 پورې دی کولی شي. وتسمى هذه الصلاة او نوم ورکول کېږي د مز ته صلاة الضحى، د چاشت مز. دا مز چې دی دې ته د ضحى مز ویل کېږي په عربی کې صلاة الضحى، په اردو کې چاشت او په پښتو کې ورته ساخت ویل کېږي. الله رب تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.